قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال بيع هذا العبد او هذا كان له ان يبيع احدهما ايهما شاء. اوس دا مسله د مولوی سے منګ ویلو چې او په انشاءاتو کې مرাজি اخبارو کې مرাজি دا څه وکړه. اوس راځي په انشاءاتو والا مثال وایي. ابه موږ انشاءاتو کې په دوه طریقو سره راځي، په طریقې د اختیار او په طریقې د اباحت کنه، په طریقې د اختیار او په طریقې د اباحت. نو ګورئ ولو قال یسری ویل به هذا دا غلام خرڅ کا، بل تی ویل وکیل شه دا غلام خرڅ کا، او هذا یا دا بل غلام خرڅ کا، نو کان لو ای بیع احدهما ايهما شاء. نو وکیل لپاره جایز دي چې دواړو کې به یو خرڅي او کم یې خوخی دلته چې اوس اختیار دی ښه په نه شولې مونږ ویلو کې اختیار لپاره راځي، انشاءات کې اختیار لپاره یا اباحت لپاره. ولو دخل او في المهر نور تش مخکینو خبر باندې تفریعات دي ښه. ولو دخل او في المهر بان تزوجها على هذا او على هذا يحكم مهر المثل عند ابي حنيفه لان اللفظ يتناول هذا احدهما والموجب الاصلي مهر مثل فيترجح ما يشابهه. وليس هدايه مساله ده تاسو به مہر کې ویلي مہر هدايه کې انتهایی مشکل دی که مہر باز سخت باز ته هدايه نکاح کې مہر والا نه کې یو مسله ده چې چری تاسو کې چا هدايه ویلي د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف دی په دې خبره کې چې مہر مسمى اصل دی کنه مہر مثل اصل دی. یاد څه یاد شو کنه امام صاحب بنظمانی مہر مثل اصل وی مسمى له بالا ورزي چې ذکر شي کني مہر مثل وی، او صاحبین وی چې کله مسمى ذکر شي به مسمى اصل دی ځکه مہر مثل متعین نه پته نه لګي به ګوري به مسمى خو ذکر شي وینه شری به خبره ما. بهرحال یو سړي خزي ته ویل چې تاسو نکاح کومه على هذا پدې غلام په دې روپو باندې 0 روپے تیاری کوم نشي تاسو نکاح کوم په دې 0 روپو باندې مہر کې به در کوم یا په 2000 باندې 2000 یاد کی اوس به کوم روپے ورکی ولا خاون وینه شي خبره. امام سی وی دلته وی مہر مثل به ولا ورکی نه لګ مخ کې وګورئ. امام سی وی مہر مثل سره چې څوک ډیر مشابه وقب ورکی څه مطلب ک دا ویل یا 0 روپے سم مہر کې بدل کوم یا 2000 نو که د 0 نه کم مہر مثلو یا د 0 نه برو خزلو ته نږدې و 0 روپے ورکی اوس مہر مثل ته دا نږدې دي او که 2000 نه برو یا حقته خو 2000 ته نږدې و به د 2000 مشابه دي مہر مثل ام به دا 2000 د مہر مثل مشابه دي به 2000 ورکی وینه شریبي سیوت ویلی تاسو نکاح کوم په 0 روپے باندې یا په 2000 باندې نو وس کم مہر بور کی زر ک 2000 امام سے وہی کم چې مہر مثل اصل له اصل وخت می خبر وکړه کم چې د مہر مثل مشابه وقب ور کی کزل مشابه هو دا ور کی کو 2000 مشابه واغه ور کی زر کله مشابه وي چې مہر مثل د زر نه کم وي یا د زر نه لږ شان بری خود 2000 مثال د 1500 نه مخ کی زر ترانیز دي اگر 1500 نه برابر یا د 2000 نمبر نبی به 2000 مشابه د مہر مثل وي حق ور کی رسی به دي وګورئ. وعلى هذا ولو دخل او کشری داخلي کو فی المهر په مہر کې بیان تزوج یو سړي واده وکړو د خځې سره على هذا په دغه 0 باندې بره پیل پلیکري او على هذا مثال په تور په دغه 2000 باندې یو حکم مہر المثل به سره په بچا کیږي نو به سره به کول شي په مہر مثل باندې د ابي حنيفه امام سے بنظمانه ولي لان اللفظ لفظ چې يتناول احدهما دا په دوه کې یو ته شامل لري ضرورت یا 2000 ته اوس په دل کې کم یو دی نو چې کله مولوی صاحب امام سے وای کنه وای د مہر مثل لما من الا اولو مہر مثل چې کله مسمى ذکر شي چې کله مسمى ذکر نو واپس مہر مثل ترازو غدل ته اوس مسمى ذکر دا خو متعین نه ده تلو به بچا به تلو مہر مثل باندې والموجب الاصلي موجب اصلي چې مہر مثل مہر مثل له فيترجح راجح به ما هغه مہر يشابه چې هغه مشابه وي د مہر مثل سره. وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلاه مليس ابراهيم وزاد تفریق وي او د بار د
لعل التعین د یو د پاره راځي ښا دواړو د پاره نه جمع د پاره نه راځي په احد الاحتمالین کې مذکورین کې یو ته شاملېږي دا د او چې کوم اصلي معنی د باغی تفریدا او په احد المذکورین کې یو ته شاملېږي لہذا موږ وایو مولوی سي موږ احناف چې تشهود ویل په منځ کې دا رکن نه دی فرض نه دی بلکې واجب دی ولی نبی اسلام صحابي ته څه وایي عبد الله بن مسعود دغه دی اذا فعلتها اذا قلت هذا او فعلت هذا کله چې تا ویل دا تشهود ته یادې او فعلت هذا یعنی دا کارو کو یعنی قاعده دی وکړه فقط تمت صلاتک من دی پورا شو څه شي نه ته یاد کړ دعا یو فعل یو قول له یو تشهود دی قول له یو فعل دی قاعده ده او منځ کې څوک داخل کړي او نو په دې دوه کې دی په یو باندې مونږ تمامېږي د معنا دا شو او دا معلومه خبره ده چې قاعده چې دا غرو کندي نه پیږي دلته د کلام معنا دا ده چې ستا مونږ تمامېږي په دې دوړو کې په یو باندې یعنی رکن په دوړو کې یو دی دا معنا ده دوړو کې رکن څه دی یو دی او دا معلومه خبره ده چې قاعده رکن دی نو د وی دوړو کې رکن یو دی او دا معلومه ده چې قاعده رکن دی لہذا پته ولګه دوړو کې چې کوم یو رکن دی هغه قاعده ده تشهود رکن کول نه شو که تشهود رکن کو به معنا شي دوړو کې دوړ ارکان دي ان کې نبی رسول څه وی دوړو کې یو رکن دی نه پیږي خبره مانی ورسې دی کا وګورئ د لکشن وعلى هذا بنا بدی معنی قلنا من وای التشهد تشهود چې ليس برکن دا رکن نه په صلات په منځ کې ولئن قوله عليه السلام ذکر قول د نبی السلام نبی السلام قول لیکا اذا قلت هذا او فعلت هذا کتا دغه تشهود ویلو یا دغه قاعده وکړه فقط تمت صلاتک منستبر شلو نبی السلام چې علق الاتمام اتمام معلق له به احدهما اتمام د منځي پر دوړ کې یو پر معلق کو فلا يشترط كل واحد منهما دوړ بشرط نه کا دوړ بني شرط وقد شرطت القاعده بالاتفاق قاعده بالاتفاق شرط لهذا مخکم قاعده بشرط في ركن بده خبره بده چي د قاعده وي نه د تشهود ځکه که تشهودم کی نبی دغه مخکینه کلام ختميږي دا یادا دا به دواړه شو الان کله وي چې یو وي مخکې راځي ثم هذه كلمته في مقام النفي يوجب نفي كل واحد من المذكورين ما خبر کې کوم چې مخکې من کړي وا ولې چې کله چې په مقام د نفي کې راشي لك لا اكلم هذا او هذا ویلو کنه نو بده کې با دا سیله کنه کېری احد المذکورین دا سیله کنه کېرا او نه کېرا چې په سیاق د نفي کې واقع شي فائدہ د عموم ورکي لہذا فائدہ بدل تم د عموم ورکي کې یو موجودی کو عموم ختميږي سری قسم کړو زبا خبري لا اكلم زيدا او عمرا زبا خبر نه کوم د زید سره یا د عمر سره دا سی ویلو کنه او نه دغه زید او عمر په منزله د نکری شو په سیاق د نفي کې واقع شو عام شو یعنی معنا دار چې دواړو سمې خبري نه کړي د عام تقاضا عام البزنی مهانس که یو سم وکړلی حانس بشي کوم عموم ختم شو د قسم په عموم یعنی زما عدم حانسیت د په عموم معنی دي چې یو خبر په عموم ختم شو لہذا حانس بشي پوه نه شي ما خبره ثم هذه الكلمه دا کلمه چې دا او في مقام النفي د نفي په مقام کې يوجب نفي كل واحد واجبي نفي هر واحد كل مضافي د نفي ده يوجب واجبي نفي كل واحد نفي هر واحد من المذكورين فدول المذكورين کې د هر واحد نفي واجبي حتى لو قال ترديك يسلويل لا اكلم هذا او هذا يحنس اذا كلم احدهما انسكي په دوړو کې یو سم خبري وکړي او په اثبات وليس او په اثبات کې يتناول احدهما پس اثبات کې چې کله داراله دا خو بنفي کیو کنه اثبات کې چراله په دوړو تبا دوړ کې به یو ته شاملېږي سره بیا وته او د ته اختیار وی چې لکه ستا کوم مراد دی بیان نبی کې خبر ما دوړ کې به ته شاملېږي او څه به وته اختیار وای دا خبره موږ نه وکړي په تفصیل کې خو زمنن شوی وکړه کوم خلاصه می چې بیان ولا دا وزیده کوي چې کله او په مقام د نفي کې راشي مقام د نفي کې راشي یعنی سیاق د نفي کې راشي نو به با نفي د هر واحد په مذکورینو کې مراد وي یعنی دواړو سبا خبرینو کوم دا مراد وي یو څه وکړي معنی سي او چې کله په مقام د اثبات کې راشي دوه مذکورینو کې به یو مراد وي خو د کسب ته ته اختیار دې کم یو دی مراد دی وایا
وګورئ وفي الاثبات يتناول احدهما په اثبات کې چې اوراشي شاملېږي په دواړو کې یو ته مع صفت التخيير سره دینه چې د صفت التخيار هم کې قولهم لکه قول عربو خذ هذا وذلك دا خذ هذا او ذلك دا واخلا یا دا واخلا نصیر وجویل دا واخلم کدا واخلم نصیر خذ هذا دا واخلا او ذلك یا اغه واخلا وینه شو خبر ابن نصیر منځ کې څوک را لې او را لې نو ګویا چې مخاطب له اختیار کې دوړ کې یو ولا دا معنی ده ومن ضرورت التخيير عموم الاباحه قال مريسب وإذا التخيير دا تخيير دا تخيير سره دا ضروری ده چې اباحت دي شي ضروری ده اباحت تاسو هم چې لکه دا واخلا یا دا واخلا څم ویل مقام د اثبات کې راشي تخيير د باري او تخيير تقاضا د اباحت کی یعنی دواړو کې هر وخت سلو ته مباح دي نه پیږي په مقام د اثبات کې راشي څه تقاضا کوي احد المذکورین کې یو ته شامل وي او اختیار هم وي او اختیار تقاضا ده اباحت کې لحاظ دواړو کې هر یو ته مباح دي ومن ضرورت التخيير او د تخيير د ضرورت نه عموم الاباحه هغه اموال دي اباحت دي قال الله تعالی ور الله تعالی فرمایي دلته او راغله دي او اختیار به کېږي چې اختیار د اباحت تشامل ټول مباح وي کوم یو چکه ته وي فیطعام عشرة فکفارته اطعام عشرة مساکین قسم بارک وي د دې کفاره چې دا لس مسکینان ته روټي ورکول دي من اوسط چې کم اوسط روټي کا اوسط روټي ما هغه اوسط روټي ته تعیمون چې تاسو خوري تاسو ورخوري اهلیکم بخپلو اهل باندې خوري او کسوتهم یا کسوه کپڑے به ورکی او تحریر رقبه یا ولا مزاد او راغله کنه لہذا بدی کې څومره چې مذکورین دی کې به یو ته شامل وي او اختیار صفت بموي او اختیار تقاضا د اباحت کې لہذا ټول کې هر یو کول مباح دي کوم یو چې کوي کا خجی وقد يكون او بمعنى حتى اخري خبره او کله کله باندې اشاره چې موري سم وخت ویلی حتى معنی ادا د نحوی خبره ده چې ان په وو محلونو کې پټوي حتى نه پس اسلام کین پس اسلام جهاد نه پس دا ویلی کنه او نه پس چې معنی د الا ان یا الا ان ویلی مو کنه دا شاندل توی چې کله او په معنی د او دا الا ان یا الا دا حتى په معنی مانوي الا ان معنی تر دې معنی دا چا دا حتى دا کنه او په معنی د حتى راځي لہذا حتى په او معنی په دې وخت موږ د حتى غلو د حتى څه تقاضا وا اق بدل توی نو ته وګوري خپل وي وقد يكون او كلوي او بمعنى حتى معنی یعنی انتها بده عمر په دی معنی وي او په چا داخل شوی عقب منتهائی کا مثالون کې راځي قال الله تعالی الله تعالی فرمایي ليس لك من الامر شيء دغه ده کنه نشته سره پاره د امر نه شي او يتوب عليهم دلته او په معنی د حتى يتوب عليهم تر دې چې هغه توبه وباسي دې معنی باندې دي قيل معنی حتى يتوب عليهم چا ویل دغه معنی ده ولې چې دا ذکر دلته او د عتب د پاره نشي کېده ښا لکه یا به شیئن معنی عتب کې یا به ليس لك من الامر معنی عتب کې کله شیئن معنی او يتوب عتب کې نو د فعل عتب راځي به سمانه ټیک نه دي او ليس لك من الامر معنی عتب کې هغه د ماضی په معنی دي نو مضارع په معنی د ماضی معنی عتب شیدام ټیک نه تاسو مختصر کې ویلي قال اصحابنا لو قال لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار وليس توجه یو سړي ویل قسم یو خړو زبنه داخلي کې مده کوړتا ابه څه ویل او ادخل او راړو دلته او په معنا د حتا سره ده معنی څه ده زبده کوړته نه داخلي کوم تر دې چې هغه کوړته داخل شمه د قسم معنا دا شوله ان دې کوړته بدن داخلي کوم تر چې هغه ترين داخل شوی لہذا کړي ته داخل شوانس کیږي هغه د قسم څو قسم دې زبده کوړته نه داخلي کوم تر څو چې هغه کوړته نه داخل شوی هغه د خلند داخل شوی دې داخل شون څه بجوس انس بشي ان کول هغه ته داخل شو به دې د اول ته واپس داخلي کې به نه انس کی حتی معنی دا یو سړی وای کنه زبر دې سړي خبر نه کوم تر څو مشه دا غسر نه کړی ته یو وای کنه نو کو دا اول څه خبرو کې انس کیږي اګه دویم څه وکی خبره پوره شي به کول څه کې نه انس کیږي دلته دا حساب دی
قال أصحابنا لو قال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار يكون أو بمعنى حتى او بمعنى شيء حتى وي حتى لو دخل الاولى تردي چاول د حانس داخل شي اول ګورته اولا حانسا حانس کیږي بس میا باب دیکھا ولو دخل ثانيه دا کچري ثاني ته داخل شي اولا بر في يميني في يمين کی بری کیږي وبمثل لو قال لا افارقك او تقضي ديني دا خود زمنګ نه کتابونو مثال دی لا الزمنك او توتيني حقي وکنو ويتدق بمثل معنی وي لا افارقك او تقضي ديني زستان لا افارقك ثانا نجدا کیګما حتى تقضي ديني تريج ما قرض راکي يكون بمعنى حتى تقضي ديني دقه معنی دا او په رسیدلې مونږه بس